السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو زه حضرت حسین تاسو ګورئ بازی را نیوز لکه څنګه چې بازی را نیوز تاسو لپاره مختلف خوندور پروګرامونه راوړي نن یقینا موږ تاسو راوړي خپل پروګرام راوړی دی زموږ سره د خان ویلفیر ارګنایزیشن چې کوم اکټیویټیز دي هغه تاسو معلومه دي دغه شانتې د نن هغې یو ډېر ښکلی سکیم راویستی دی چې پای کې هغې بینز لګوي تاسو په ویډیوز کې وکتل یقینا هغې ډېر ښکلي اکټیویټیز روان کړي دي په دغه مد کې زموږ سره د خان ویلفیر ارګنایزیشن پریزیډنټ ډاکټر فرمان صاحب د برطانیې زموږ سره آنلاین دی هغې سره به نیغ په نیغه خبرې اترې کوو چې هغې د دې بینز حوالې سره څه وایي آیا د دې مقصد سره دا به په کومه طریقه انسټالېږي په کوم ځای کې به دا لګي راځئ د خان ویلفیر ارګنایزیشن د پریزیډنټ ډاکټر فرمان صاحب سره کوم چې په برطانیه کې ژوند کوي د هغې سره په خبرې اترې کوو راځئ زموږ سره جی قدرمنو کتونکو دا وخت زموږ سره د خان ویلفیر ارګنایزیشن پریزیډنټ ډاکټر فرمان صاحب زموږ سره پلان دی ډاکټر صاحب په پروګرام کې راته هرکلی وایو بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني حضرت حسین زه د خان ویلفیر ارګنایزیشن د سایډ نه تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ خپل ټایم راکو او زموږ کوریج کوئ تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب یقینا عوامو ته معلومه ده چې تاسو د خپل قوم دپاره چې کوم تاسو څومره سټرګل وکړو څومره اکټیویټیز تاسو وکړل پای کې تاسو مختلف سکیمونه تاسو وکړل چې پای کې ریډیانې وي پای کې د روزګار سکیمونه پای کې د کونډو رونډو دپاره سلای مشینانو د هغې لپاره د دوکانونو اهتمام تاسو وکړو دغه شان چې کوم دی تاسو پای کې د هیلث لپاره چې کوم دی هیلث کلینیک ویستو نن زه ګورم نن یقینا تاسو د یو بل داسې سکیم راوویستو څه سوچ لرئ په کوم سوچ باندې تاسو دا سکیم د دې افتتاح وکړه دا په دې مې لږ پوه کوئ سر حضرت حسین که تاسو وګورئ صفایي نصف ایمان دی زموږ د ټولو دا فرض دی چې موږ د خپل ماحول او د خپل خوا او شا او د خپل کلي خیال ساتو او دا سوچ که تاسو وګورئ نو لاست ټایم د ملانو په ډاک کې د مشرانو سره زموږ یو ډېر ښکلی میټینګ شوی او په هغې کې هم د هغوی کنسرن دا و چې صفایي به څنګه راځي او د دې دپاره څه کیدی شي حسین بل که تاسو وګورئ فکر تنظیم زموږ په کلي کې هغوی موږ له هم یو سوچ راکړی دی د صفایۍ دپاره د هغو اقدامات د هغوی قربانیانې تاسو وګورئ نو د چا نه پټې نه دي زه د پوره کلي او بیا خاص کر د هغې مشرانو خصوصا شکریا ادا کوم چې موږ له یو سوچ راکو او بیا د خان ویلفیر ارګنایزیشن پوره ټیم چې د هغې هلې ځلې د چا نه پټې نه دي ډاکټر صاحب چونکې صفایي د نفس ایمان دی او موږ له پکار چې موږ د خپل صفایي خیال ساتو به حیثیت ډاکټر تاسو د صفایي حوالې سره څه ویل غواړئ حسین که تاسو وګورئ صفایي چې دی یو ښه انوایرمنټ پیدا کوي سیټسفیکشن راولي ایز ا ډاکټر هم که تاسو وګورئ زم جرمز کم شي صفایي د وجې نه چې دی ډیزیزز کم شي بیماریانې کمي نو دا د یو کمیونټي دپاره یو ډېر پازیټیو خبره ده د ویسټ ډسپوز آف کولو په پراپر وی کې د دې بینز د دې ډېرې زیاتې فایدې دي تاسو که وګورئ ویسټ ګندګي چې که په صحیح ځایګي کې ډسپوز آف کیږي نو د هغې د وجې نه به کمیونټي هیلث سټینډرډز به ښه شي انوایرمنټ به فرشي کلین به وي که تاسو ګورئ هوا او اوبه به بالکل صفایي ګلوبل وارمنګ به نه کیږي انرژي سیوینګ به کیږي ډیزیزز به نه سپریډ کیږي نو یو پازیټیو امپیکټ به وي ډاکټر صاحب خبرې خو ماشاءالله ډېرې ښې وشوې خو بل دلته کې خلک ګیله کوي چې یاره دا خو یو څو دي یا مطلب یو څو بینز تاسو انسټال کړل نو موږ له پکار چې یاره موږ نور هم په دې کلي کې بلکې د پوره سواد دپاره چې کوم دی داسې قسمه سوچ ولرلی شي نو په دې اغله په تاسو څه وایئ حسین بالکل که ته وګورې دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې یاره زموږ خلک دومره انټرسټلی او لکه یو سوچ لري او د صفایۍ دپاره او د خپل کلي د ښه کېدو دپاره هغوی سوچ کوي کوشش کوي او زمونږ دومره مرسته کوي نو زمونږ خیال دا دی چې دا خو یو ټرایل دی انشاءالله مونږ به ایکسپینډ کیږو تاسو ته پته ده زمونږ ډېر میټینګز شوي دي په دې کې او مونږ به د خیره سره که دا کامیاب شو د خیره سره نو مونږ به د دې نه بیا داسې مخ په وړاندې ځو د خیر او دا مونږ یو شپږ بینز جوړ کړل سپیشل دا به زمونږ په کلي کې لګي د خیره سره زمونږ په عوام کې به یو شعور راځي د صفایۍ او انشاءالله هغوی همیشه زمونږ سپورټ کړی دی او د خیره سره که هغوی بیا هم زمونږ ملاتړ جوړ شو نو دا به مونږ رو بیا ایکسپینډ کوو انشاءالله او پوره سواد ته به وځو د خیره حسین چې 2 بینز به انشاءالله د ملانو ډاک سایډ دی
یو بین به رنجوګټ سایډ ته شي، یو به د کندې نه بره شي د خیره، یو به ګراوند ایریا کې شي او یو به مونږ پرخیل محلې سایډ ته کو د خیره سره. او که دا چېرته کې کامیاب شو نو انشاءالله بیا به مونږ کوشش وي چې مونږ نورو ځایونو ته هم ورسو د خیره. ډېره مننه ډاکټر صاحب. یقینا د خان ویلفیر ارګنایزیشن پوره ټیم په دې کوشش کې لګیا دی چې علاقې ته د خیر ښېګړې کارونه ورسوي. ډاکټر صاحب دلته کې مختلف په کلي کې خلک دا خبره کوي، دا تپوس کوي چې یاره بینز تاسو ولګول خو د دې د خالي کېدو طریقه کار به صحیح دا به کوم ته خالي کېږي، د دې د وړو به څه طریقه کاري که دا رسل لږ شریک کوي ډاکټر صاحب نو ډېره مننه. بالکل حسین دا ډېر ښکلی کوېسچن دی. بینز خو مونږ ولګول، اوس انشاءالله د دې ډسپوز آف کول دي. نو زمونږ د خان ویلفیر ارګنایزیشن چې کوم ترانسپورټ آفیسر دی هغه او زمونږ ټیم ممبرز په هفته کې 2 پیرې به دی بینز ګوري. انشاءالله دی به دا بینز رالی او د دې دا ویسټ به چې دی یا دا غټ بینز چې کوم دي زمونږ هلته به وړي، یا که تاسو وګورئ زمونږ پوره ټیم چې دی په سوات کې داسې ځایونه کتلي دي چې هلته کې خلک خپل ویسټ ګندګي چې دا هغه ډسپوز آف کوي. انشاءالله مونږ به هغې ځایونو ته وړو، د هغې سره به مونږ خپل اوبه هم بچ کړو د خیره سره، اوبه به هم ښه صفایي د خیره سره، او د هغې سره سره که تاسو وګورئ ماحول به هم زمونږ چې دی د ګندګۍ نه بچ شي د خیره. ډیره مننه ډاکټر صاحب. دا وخت زموږ سره یو 2 سماجی شخصیات موجود دي، امجد صاحب او زبیر خان جی. هغوی زموږ سره په لاین دي، د هغې سره به هم خبرې اترې کوو چې هغوی په دې اقله باندې څه وایي. السلام علیکم امجد صاحب، څنګه حال دی؟ وعلیکم السلام حضرت حسین، خیر دی، تاسو ښه صحت یو ښه دی؟ امجد صاحب دا وخت زموږ سره ډاکټر صاحب په لاین دی، څه وایي تاسو د بینز حوالې سره؟ السلام علیکم ډاکټر صاحب، څنګه حال دی؟ خیر دی، تاسو ښه؟ وعلیکم سلام، بالکل ټیک ټاک ماشاءالله. او امجد ته څنګه؟ ډاکټر صاحب تاسو چې کوم ډسبینې ولګولې په کلي کې موږ دا اپریشیټ کوو چې مطلب دونه یو ښه اقدام تاسو د کلي لپاره وکړو. او زه د دې خپل کلي زموږ څونه مشران چې دي کشران چې دي هغوی ته دا ریکویسټ کوم چې کم د چا کور مخې ته کم ډسبینې ولګېدې مهرباني وکړئ د خپل څومره کچره چې دا رالی او دغې ډسبینو ته اچوئ، هغې له باقاعده پراپر کسان نیولي دي او هغوی به راځي او د دغې ډسبینو نه به دا کچره اوچتئ. نو زه د خپل طرف نه د ډاکټر فرمان الله ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې زموږ د کلي کې دا یو ښه اقدام هغه وکړو او مطلب زمونږ په دې کلي کې چې دی هغه دا سوچ وکړو چې مطلب دا ګن چې دی دا زمونږ دا کلی ګندکی او هغه دې له ډسبینې مهیا کړي. نو زه د هغه ډېره زیاته شکریا ادا کوم. یو جیان مننه. ډېره مهرباني امجد، ستا د ستاینې، ستا د اپریشیشن مهرباني. السلام علیکم زبیر خان جی. وعلیکم السلام حضرت حسین خان، څنګه حال دی؟ خیر دی، ټیک ټاک. دا وخت زموږ سره ډاکټر صاحب پلان دی، ډاکټر صاحب زموږ سره د بینز حوالې سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم ډاکټر صاحب، څنګه حال دی؟ خیر دی، ټیک ټاک، صحتونه ښه دي؟ وعلیکم سلام زبیر، څنګه یې؟ ټیک ټاک یې؟ خان جی دا راته ووایه چې چونکې دلته کې بینز ولګېدل تاسو ولیدل، یقینا د ډاکټر صاحب له ستاسو ته کومه چې کومه وینا وه په هغې مطابق باندې هغه کار وشو، څه وایي دې حوالې سره؟ زه خو ډاکټر صاحب ډېر مشکور یم چې کله موږ دا ایشو ډاکټر صاحب چوته کړه او موږ د مشرانو سره صلاح وکړه ډسبین باره کې او ډاکټر صاحب ایکشن واخیسته، دا ډسبین ولګو. دا یو ډېر ښه کار وشو او د دغه شان اقدامات او داسې دغه موږ تعارف کوو چې لکه دی مزید نور کارونه داسې وکړي. ډاکټر صاحب تاسو خپله حوصله مه بېلئ او دغه شان کارونه کوي، موږ به ستاسو شانه په شانه ولاړو، ستاسو ټیم او تاسو سره به هیلپ کوو او تعاون به کوو، زموږ تعاون به ستاسو سره جاري. ډیره مهرباني زبیر، بالکل همیشه تاسو زمونږ سپورټ کړی دی ماشاءالله او آینده به هم کوئ د خیره. او ستا خبره بالکل ټیک ده، د ملانو په ډاک کې زمونږ میټینګ شوی ستاسو سره او په هغې کې موږ دا ویلي و چې یاره بینز پکار دي، د صفایۍ دپاره څه مهم پکار دی او دا د هغې نتیجه ده. نو ستاسو د ټولو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم. ډاکټر صاحب ماشاءالله ډېر ښکلې خبرې اترې وکړې. زه به غواړم چې یاره د علاقې خلک په دې اغله باندې څه وایي، راځئ د هغې خبرې واورو چې هغوی په دې حوالې سره څه وایي. خان دې باره کې مخکې راغلی او زموږ د دې ته موږ میټینګ یې کړی او په هغه میټینګ کې زموږ ویلو چې یاره موږ له دې کچرې مچرې څه پروګرام وکړه نو هغه په هغې باندې عمل وکړو او موږ له دا کار سرته ورسوو. موږ له هغه له دې ډېر غټ مشکور وو، د پوره ټیم یې مشکور وو چې هغوی دا منډه تړله زموږ سره ووهله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خان ویلفیر ارګنایزیشن او د هغه د ټیم
او خصوصا د فرمان ډاکټر فرمان صاحب زه ډیر مشکور یم او شکریا ادا کوم چې هغه د کلی د نورو خدماتو سره سره د کلی د خزلې یعنی د دې کمکوړه کرکټ چې دغه لپاره د ډسبینو پروګرام وکړو او په کلی کې زې فزې د لګولو او بندوبست پروګرام هغه شروع کړی دا د کلی لپاره او دا زمنګ د ماحول د صفای لپاره یو ډیر اهم اقدام دی او د دې چې هر څو نستاینه وشي به کم نه ها څنګه چې مخکې دي پروګرامونه کړی دي اوس دا پروګرام چې دا یو ډیر ضروری و ځکه دا خزل چې په لارو کې یو ځای په ځای پرتی وي او خلک چې د ماحول په موږ او خلک هغه محلي ولا په بد کاریدل نو دا د ماحول د صفای لپاره او د خلکو د سیولایز کار کېدو لپاره د یو خپل پروګرام دی او موږ د دې ډیر شکریا ادا کوو. حسین بالکل زه د خپل کلیوالو د مشرانو د پوره کلی ډیر زیات مشکور یم. همیشه هغه د خان ویلفیر سات ورکړی دی او اوس هم دغه دی تا ولیدل چې ټول ډیر زیات خوشاله دي او د خان ویلفیر سپورټ کوي او زم چې همیشه به ان شاء الله موږ یو بل سره دغه شانتي ولاړ یو او مخ په وړاندې به زو د خیر. ډاکټر صاحب زموږ په سکرین باندې زمونږ چې کوم څومره علاقې دي زموږ چې څومره خلک دي دا وخت هغه تاسو په سکرین باندې ني سم میسج ورکول غواړي عوام ته د دې کوم نوې سکیم چې تاسو وکړو د حواله سره سم میسج ورکول غواړي. بالکل حسین زما میسج دا دی چې زم چې خپل کمیونټي کلین ساتي انوایرنمنت صفا ساتلو فائدې دا دي چې انسان زناور او بوټي چې دي هغه ته ګندګي نه زی دا غوي د وجنه نشونما دا غو حقيقي بل پلانټیشنز کوي او پرسنل ریسپانسیبিলিټي وګڼي دا چې موږ به خپل ځيږي صفائی کوو او کتا سو ګوره هر ورځ که یو کس په ځان باندې دا فرض کی چې زب یو یا دوه دي شیزونه د ګندګۍ عالم او هغه به ز بین تر رسوم یا به صحیح زیږي تر رسوم بلکې په گاډو کې سوګزي په کار دي چې هغه د ځان سره بیگ زلی او پاغي کې چې سخوري پای کې اچي او بیا چې د یو پراپر زیږي ته وړي الته کې چې د ډیسپوز اف کوي بل ډونیشنز کولای شي یا د سه مقابله ارنج کولای شي د سټوډنټس لپاره د ینګسټرز لپاره د صفای په باره کې چې هغه به مقابله کوي چې کومه محله به زیاته صفای پای کې دي انعامونه کې دي پرایزز دي کې دي خلکو له نو زما چې د ټول نه خبره ده چې یو بل دا چې ری یوز کول دي سٹارټ کی ریسایکلینګ دي سٹارټ کی او زم که هر یو انسان خپل فرض وګڼي نو زموږ کمیونټي هم صفا کې دي شي د خیره او د ټولو نه امپورټنت د گاډي استعمال دي کم کی واک ته کوي ایکسرسایز دی کوي او گرین انوایرنمنت جوړ کړي د خیر سره او ان شاء الله بیا به زموږ کمیونټي هم ډیره زیاته صفای خوشاله وي د خیر. ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو د خپل قیمتي وخت موږ ټایم راکو ان شاء الله مزید به نور ان شاء الله تاسو سره بیا په نور پروګرامونو کې ان شاء الله راځو. الله یو خاد او آباد لره. ډیره مننه جی حسین ستا ډیره مننه خپل خیال ساته د الله په امان. قدرمنو کتونکو د ډاکټر صاحب خبرې تاسو واورېدې یقینا هغه د خپل ملک د خپل وطن سره څومره مینه لري څومره کوششونه کوي د خان ویلفیر ارګنایزیشن پوره ټیم په دې کوشش کې لګیا دی چې په سره سامانه د انسانیت خدمت وشي په هغې کې یو ډېر بهترین سوچ د پینځ حوالې سره د صفایي حوالې سره هغې خبرې تاسو واورېدې چې هغه د ډاکټر د شعبې سره تعلق ساتي هغې زموږ سره ډېرې خپلې خبرې اترې وکړې موږ له پکار چې موږ د صفایي خیال وساتو او د دغه قسمه خلکو چې کوم ډېر مدد وکړو ولې چې هغې لګیا دي د صفایي په مخ کې لګیا دي د صفایي کوششونه کوي نو موږ هم پکار چې موږ د هغې سره سره کومک وکړو د هغې سره مرستیال جوړ شو. ان شاء الله مزید به تاسو خپل پروګرامونه راوړو دا ټایم مال د حسین راکې اجازه د الله فرمان.